یا الله پاک یا الله پاک ستا بنده یم ما نه خو به څه غلطۍ نه شوي په دې دنیا کې یا الله پاکه یا الله پاکه تا له زه نن په دواړو غوږونو توبه وباسم یا الله پاکه ماله بس سپورټ دین او اسلام کې څوک وایي زه دا لیږم 4 میاشتو له څوک وایي زه دا کال له لیږم نو بالکل زه وله انکار نه کوم په سوشل میډیا دا زما چیلنج دی څوک وایي زه نواب بدلوم زه غریب یم ما څه دونه وس نه کېږي څوک وایي زه دا بدلوم کال له لیږم 2 کال له لیږم بالکل زه ځم الله دې نور وړی په ما دغه شروع شي بالکل او کمل اسلام خبرې کله په ما شروع شي نو زما زړه بالکل بړاسو کېږي زه الله ته خو جاړم داسې وجاړم یا الله پاک دې له کله ما نبي سلم خوب کتلو دې له مخکې په ما 2 ورځې مخکې یو کس ګزار وکړو زه ورته هغه ځای نشم خولی او دې زما اوس هم نشان به شاته خیر په میډیا شوکې څه پروا نشته به م ته وښیي زما پروا نشته زما مینوالي وایي رښتیا دا خبره ده لیداره ته ووایې چې د حضور مبارک صلی الله علیه و آله وسلم دیدار ډېر عالمان مفتیان حضرات شته د هغوی نه دی نصیب شوی او د نواب علي دغه چې کوم ښکلی دیدار دی هغه نصیب شوی بس به د انشاءالله ولذي زما په دې پیج باندې زه درته وایم په ذموارۍ انشاءالله 1 میلیون نه به د زیات خلک ګوري او ښکلي کمنټس به درته کوي نو ته به خپله هم سوچ کې چې ماشاءالله په داسې طریقه ولې زه د سوشل میډیا ته رانلم خو نن به زموږ سره واده کې چې یا به د اختر نه مخکې سې روزې لځي یا به اختر پسې ځي د خیره پېښور مصروفه ښار د روژې مبارکه میاشت د شپې 12 بجې دي ملګرو راغلو جمیل چوک ته د اسلام کوشش هم همیشه کړی دی نن به هم د یو داسې شخصیت سره ملاوهو چې هغه به تاسو د کیمرې په شیشه باندې په عجیبه انداز باندې کتلی وي خو نن به موږ د هغه د اصلاح کوشش کوو چې د هغه ژوند بدل کړو راځئ زموږ سره اوسئ ښه ملګرو تاسو به اوس پیژندلی وي نواب علي خو نواب علي به تاسو په سوشل میډیا ډېر په عجیبه انداز کتلی मुझे अपनों ने लूटा गैर में कहा दम था मुझे अपनों ने लूटा गैर में मुझे अपनों ने लूटा गैर में कहा दम था किसकी نواب علي به تاسو په داسې انداز کتلی چې دا به ځان له مخ وهي نواب علي به تاسو په داسې انداز باندې کتلی چې دا به چغې وهي همیشه هغه سوشل ورکرانو دا د لیونتوب په طریقه تاسو ته مخې ته راوستی دی هغه سوشل ورکرانو ته ویې منن چې زه هم نواب علي د پښتنو ته ښیم چې نواب علي څوک دی او د نواب علي دننه کوم واضحه مخامخ چې تاسو کتلی دی چې یاره نواب علي د ایکټینګ څه شوق دی نو نواب علي کې دننه هم یو انسانیت والا نواب علي پروت دی نواب علي څنګه الله شکر سره ستاسو دعاګانې دي نواب علي د خپل ځای د خپلې علاقې تعارف لږ د کتونکو سره وکړه زما علاقه جمیل چوک پاندو تاڼه شاهین مسلم ټون توحید کالوني ګلی نمبر 3 زمونږ په دې علاقه عمر فاروق مسجد باندې مشهور دی زمونږ دا راته ووایې نواب علي چې ایکټینګ سره د شوق دی نه ایکټینګ څه خو زما شوق نه و سر ما به یخته غټ غټ پرېښي وو ما ته مخکې مې ویلو ایکټینګ سره کم دا خلک دي زه دې خلکو دغه کړی ټارګېټ کړی زه به بازارونو ته راغم راغم دغه به شم خلکو به په کاڼو وشلم ته ډرامه کې نشي راتلی نه ته دغه کې راتلی شي زه ډېر مجبوری د لاسه دې خلکو د وجه تللی څومره ډرامو کې کار کړی دی دنیا او دا راته ووایي چې د هغې ډرامو نه څومره پیسې تاله راغلي نه 1 روپۍ هم نه ده راغلي نواب علي د ژوند مقصد خدا نه دی که نه چې زه د ایکټر شم ته مې د دنیا د ټولو نه غټ ایکټر کړې څنګه چې تا خپل ځان باندې یو نوم ایښو دی هغه نوم زه تا ته نه اخلم ځکه چې هغه نوم ستا دا چې خپل کوم نوم دی نواب علي هغه ښکلی دی شاهرخ خان تا ځان ته ویلی دی چې یاره زه شاهرخ خان یم ته ما د شاهرخ خان نه غټ ایکټر کړې نو د ژوند مقصد دا دی نه په دین اسلام کې کم سکون دی هغه بل څه کې نشته نو ولې اخر نواب علي بیا د لیونتوب په طریقه باندې دنیا ته شو کېږي کله ځان وهي کله ایکټینګ کوي
به دا کم خلکو زه دغه کړم دا هغې کړم زه نه یم کړی ما ځان نه دی کړی ما ته کیمره لګولې ده ما ته دغه لګولې ما ته وایي ته داسې کوه بس ما ورته زه چې نن دلته راغلم ملګرو د دې نواب علي ما یو ویډیو وکړه چې په هغې کې دا ذکر کړی دی چې یاره ما د حضور مبارک صلی الله علیه و آله وسلم د مخ دیدار کړی دی نو ما دا سوچ وکړو چې د نواب علي کې دننه یو داسې نواب علي پروت دی که چېرې دا دین طرف ته لاړ شي نو د ده نه به الله جل شانه ډېر زیات ښه کار واخلي نواب علي دا راته ووایي چې د حضور مبارک صلی الله علیه و آله وسلم دیدار ډېر عالمان مفتیان حضرات شته د هغوی نه دی نصیب شوی او د نواب علي دغه چې کوم ښکلی دیدار دی هغه نصیب شوی سر ته دا خبر وکړي که نه زما د په دې سپارو قسم او قسمونه وایي کوم سړی خوري هغه په دې دنیا هم خواري په هغه دنیا ته ما ته نبي دغه یاد کړي که نه په ما د وجود باندې داسې راپارې راشي که نه بلکل کمل قسم په خدای او هغه ته څنګه دې لیدلی او دې کتونکو سره شریک هغه ما داسې کتلی زمونږ هغه وخت کې خو ما نه سوشل میډیا یوز کوله څومره وخت د دې خوب وشو دا 2014 کې 2014 کې دا تا خوب لیدلی خوب مې دا وکتل زمونږ پلار مې د خدای وبخي زما پلار څه 1 روپۍ نه و اوس اختر زما پلار معذور و په کټ دماغ ورګې بند او بېهوشه و روجې ته 15مه ورځ او اختر ته 15 ورځې پرتې دي اوس زما د په دې سپارو قسم وي هېڅوک دروغ وایي خدای پاک دې په دې ومه ځمکه دننه کړي نو څنګه اوس سهار لمونځ مې وکړو او اوس ویده شوم خوب هم نه راتلو ډېر دغه د لاسه خوب نه راتلو مې خلک به نوې نوې جامې واچي نوې نوې سپلۍ به اچوي او ما څه به سم نه وي ما سترګو کې به ډېر اوښکې تېرېدلې خلک به مې وکتل په دې لارو کوڅو کې ټولو سره به جامې بې روانې کړې وې سپلۍ بې روانې کړې وې هر څه ما څه به سم نه نو اوس چې سهار ما لمونځ وکړو سهار لمونځ مې وکړو زموږ عمر فاروق مسجد دی اوس دلته اوس سینم دلته یو کس څپېړه ما ته راکړي وایي ځه دې ځله اوس ځه و دې ځله زه روان شم رحبا بابا ته لاړ شم او رحبا بابا کې یو کس اواز وکړي زمونږ نبي صلی الله علیه وسلم دې دیدار کړی زه اوس رحبا بابا مخامخ ینم د هغې مزار سره ولاړ یم هغې مزار سره ولاړ یم دا ټوله دیري زما د په اومه ځمکه د خدای دننه کې زه دروغ یم خدای پاک دې ما نیم سیکنډ ژوند نه راکوي هېڅوک دروغ وایي ډېر خلک به وایي ته نه مولای نه دغی نه دونه ښه ایستي تا را خوب کتلو ډېر خلکو مخکې هم زه ټارګېټ کړی ما به بیا هم ټارګېټ کوي نو اوس زه دا چغې وام او د ځمکې ځمکه داسې ځان ووم داسې ځان داسې زه ته ویلی نه شم ما ځان داسې په دغه کې دغه کړو او بیا خلک یو کس اواز وکړي زموږ نبي صلی الله علیه وسلم را روان دي نو بس څنګه خلک وایي دا را روان دي او کورسۍ خوري شي قبرونه قبرونه اټومیټک ختم شي او ټولې کورسۍ دغه شي ولګېږي او خلک وایي زموږ نبي را زه خو یم زه د دې دیدار ما نه کړي زه خو دې ځل نه ځم او دنیا خلک څوک داسې راکاږي او څوک داسې نه د هغې نصیب هغې څه نه کېږي او نه هغې څه میلاویږي ټولو له خپه صرف نبي صلی الله علیه وسلم څنګه راشي دونه تیز زه ته ویلی نه شم دونه سپیډ کې ماشاءالله سپوږمۍ څه دی سپوږمۍ له هغې له الله پاک کم ښایست ورکړی که نه دا راته زه وایم په خوب کې ما کتلی زه کله راپاڅېم زه ډېر خوشحاله ما 4 ورځې بلکل داسې خوشحاله یم که نه زه ته یم بلکل خوشحاله بیا مې دا هغې په دې خطو او په دې دغه باندې مې لاس راشي او زما په هغې په دې ځي دغه راشي ما ته مسکان شي داسې وخاندي څنګه وخاندي او پاس تیر شي او ټول خلک ما ته داسې حیران شي پاتې شي او ټول چا سره دیدار ونه کړي صرف ما سره وکړي ما سره صرف وګوري او ما سره صرف هغې په دې ځینې په زما لاس راشي هغې زما په دې ځي لاس راشي په دې ځي لاس کېږي او لاړ شي ماله او دونه سپیډي یا خلک ورته لاس واچوي یو قصر مې هغې دغه ونه کړي دنیا خلک زه ته یم مینې له سوای چا سره میلاو نه شي ښځې او سړي ټول ناست وي هغې سره میلاو نه شي صرف ما سره دغه شي سیروزې له به تلم او نه به یک ټیم نه تلم څومره سیروزې دې لګولې دي سیروزې مې ډېرې لګولې او څه وجې سوشل میډیا ته راغلی د دې د وجې چې یاره زه مشهور شمه نه سر ستاسو خبرې سوال خو ډېر ښایسته دی زه به جواب درکړم ضرور نو ما به کله په سوشل میډیا باندې خلکو ویډیوګانې کتلې نو ما به ویلې زه په داسې ذریعه میډیا باندې شیر شم چې خلک زما ښه ووایي او میس کې زمونږ عمر هم زما دونه نه دی او نه زما دونه دغه دی زما صرف ونه غټه ده زما 19 سال عمر دی زما ونه غټه ډېر خلک وایي ستا مړه 30 او 35 سال عمر دی دا دی نو زما ونه غټه ده
اوس به دې انشاءالله ولذي زما په دې پیج باندې زه درته وایم په ذموارۍ انشاءالله 1 میلیون نه به دې زیات خلک ګوري او ښکلي کمنټس به درته کوي نو ته به خپله هم سوچ کې چې ماشاءالله په داسې طریقه ولې زه دې سوشل میډیا ته رانلم خو نن به زموږ سره واده کې چې یا به د اختر نه مخکې سیروزې لځي یا به اختر پسې ځي د خیر سره انشاءالله ولې نه دین او اسلام باندې کوم سړی دغه کوي که نه زه دین اسلام له خپل سرم قربان الله باندې خپل سرم قربان کوم سړی زمونږ نبي سلم زمونږ لپاره څونه سختې تېرې کړي که نه زه ته یم مونږ د هغې هغه خاورې څه مونږ د هغې خاورې هغه قدم ته مونږ نشو رسېدلی بهر دته خلک داسې نظر کوي چې نواب یا لیونی دی یا ساده دی بالکل کوي ډېر خلک کوي خپله مړه ته کوي پردي مړه ته کوي دا مړه په سوشل میډیا باندې راځي او لیونی دی مینټل سټپ د دې دماغو کې فرق دی نو زما زړه داسې دی خلک غزار مزار خو د باندې چا نه کړی بالکل کړی دې له کله ما نبي سلم خوب کتلو دې له مخکې په ما 2 ورځې مخکې یو کس ګزار وکړو زه ورته هغه ځای نشم خولی او دې زما اوس هم نشان به شاته خیر په میډیا شوکې څه پروا نشته به هم ته وښیې زما پروا نشته زما مینهوالي وایي رښتیا دا خبره ده رښتیا هغې له مخکې خوب له مخکې ما دا دیزې باندې دونه کاڼي باندې زه یو کس ویشته مې کله ما نبي سلم کتلو دونه کاڼي باندې ویشته ما یې خته غټ غټ پرېښي وو مړه دا خو له جهانګیر شوق یې ډرامو ما به ډرامو مامو شوق بالکل نه کولو نو زه یې نن راوستم دا دې خلکو راوستم دې کم خلکو ما ته سپک کته خلک به دې تبلیغ کې ملېږي ښه بالکل ستا په ذریعه دین اسلام له خپل سرم قربان کم سړی زما دا تکلیف خو دې وکړو که نه د دې روژې په دې میاشت کې 12 بجې دي زه د هغه تختبۍ نه په موټرسایکل باندې ستا خواله راغلم صرف په دې سوچ چې موږ ستا اصلاح وکړو او موږ ستا ژوند بدل کړو د لیونتوب چې کوم انداز ستا دنیا ته شو شوی دی ټوپۍ دې په سر د څومره خوند در سره کوي ودې کتل بالکل سر بالکل مزه کوي لکه یا داسې و چې نواب ویښته به لکه د جینکو په دې مخ باندې راخور کړي او یا اوس ټوپۍ دې په سر ده نو لکه څومره خوند در سره کوي هسې ستا په خپله ووایه ځه ما سره ډېره مزه ما زه اوس هم څه کېږي څه دغه کېږي نو زما زړه خفه شي زه په دې دنیا کې زلزله راځي زما د په دې سپارو قسم په میډیا ذریعه ځکه وایم ځینې خلک به وایي دا دروغ وایي کله زلزله راځي څه راځي سراپت راځي نو زما را زړه ونیول شي داسې ونیول شي او په زړه کې وایم دا څه به کېږي په دې دنیا کې وګورم بیا هغه شی په رښتیا شوي دا ملګرو نواب بھائی یو ساده باده انسان دی او دا هغه خلک دی چې الله جل شانه ته نږدې دي خو معاشره ده کله چې دې ته ښه لاس میلاو شو دا به ښه طرف ته هم ځي که بد لاس ورته میلاو شو نو بد طرف ته به ځي څنګه چې بد لاس دته میلاو شوي دي نو بد طرف ته تللی موږ به کوشش کوو چې اوس به نواب علي ژوند بدلو او دا به تبلیغ کې لیږو او نواب علي دا راته ووایي چې نور ملګري هم تاله راغلي دي زم دله راغلی یم یو هغه زندگی و هغوی چې په کومه طریقه باندې شو کړی یو زمونږ د اصلاح کوشش دی هغه ژوند دی خوښ دی که دا مونږ چې دی په کومه طریقه اوس دی پښتنو ته ښیو دا دی خوښ سر زه خو به ته زړه ته ویم که نه زما هغه ژوند خوښ نه دی زما دا ژوند خوښ دی الله او دین او اسلام ژوند مې خوښ دی کله الله پاک ما له خپل حبیب خپل خوب کې راوستلو نو زه یا الله پاک یا الله پاک ستا بنده یم ما له خو به څه غلطۍ نه شوي په دې دنیا کې یا الله پاکه یا الله پاکه تا له زه نن په دواړو غوږونو توبه وباسم یا الله پاکه یا الله پاکه تا یې زموږ په نصیب کې څه لیکل شوي یا الله پاکه ته موږ هغې کې خپل در او په خپل دغه کې ما قبول کړي خپل اسلام کې ما قبول کړي یا الله پاکه زموږ غریبانان خوی هر څه خوی یا الله پاکه تا ته پته ده یا الله پاکه ته خپل خزانو له هر څه راکړئ زه له څه غواړم هر څه ته مال راکړئ الله پاک ما ته ښه لارې بندې شوي دي کله کله تا ما ته ښه لارې کولاو کړي دي او کله کله دې ښه جړولی یم کله کله دې ښه خاندولی یم یا الله پاکه دا د نواب علي دننه هغه نواب علي را بیدار شو چې د حضور مبارک صلی الله علیه و وسلم دیدار یې کړی نن ستاسو نه نواب علي غواړي چې آیا تاسو نواب علي یو ځلې بیا ټارګېټ کوئ هغه ژوند ته پرېږدئ چې کوم ژوند کې بې شرمي ده او بې عزتي ده نن نواب علي زموږ سره وعده کوي چې زه به نور دغه غلط طرف ته نه ځم آیا تاسو
نواب علي په دې ژوند کې پرېږدئ او که نه دله ښه ریسپانس ورکوئ او که نه کله به زه تبلیغ کې د خیره سره انشاءالله سر دین اسلام باندې خو ماته ته هېڅ خپل سر هم قربان زموږ نبیانو قربان کړی موږ څه شي موږ خو هغې په زه درته ویلی نه شم سر زه درته یم زه خپل دین او اسلام باندې زما سر هم په دې سپارو قسم وایي که نه زه پروا نشته زما انشاءالله کله هم دا وغواړئ په ما دغه ولګېدل وغواړئ زه کله شروع کړم که نه الله دې نه وغواړئ په ما دغه شروع شي بالکل مکمل اسلام خبر کله په ما شروع شي نو زما زړه بالکل بړاسو کی زه الله ته خو جاړم داسې وجاړم یا الله پاک ما ته ګوري او زه هغې بالکل ځان به دغه کم یا هغې سیټ کم بس څه غریبي ده او څه دغه دي په دې الله به خیر کړي سیرو زه به انشاءالله اختر نه مخکې لګې که وروسته انشاءالله به اختر کې لګوم یا اختر له مخکې انشاءالله خیره سره واده کې انشاءالله خیره سره چې کوم کسان ته په غلطه طریقه باندې دنیا ته شو کړی هغې خلکو ته به څه وی چې راشي درله بیا په هغه طریقه باندې که نه سر څنګه تاسو راغئ داسې راځي نو بالکل عادي شي زه ورته څه نه یم څنګه تاسو ما ته ښه لاره ښیوئ اسلام لاره ښیوئ لیکن زما خو نه دونه دغه شته او نه زما دونه تعلیم شته تاسو ته سلام کوم دیو کې څونه میډیا ګوري څونه سوشل میډیا والا ګوري هغې ته هم سلام کوم لیکن زما نه دونه تعلیم شته نه زموږ دونه پوه شته ستاسو غوندې زه تاته سلام کوم بیا زموږ ورور یې ښه نواب بھائی مونږ کوشش کوو همیشه مونږ د اصلاح کوشش کړی دی د ډېرو ورځو نه ته زما سره په رابطه کې وي چې نوید بھائی ماله راشه خو ما چې کله هم څوک پروموټ کړي دي ما په ښه طریقه راوستي دي که چېرې ما ته هم د هغې خلکو په شان د لیونتوب په طریقه باندې مخې ته راوستی وې نو بیا په هغوی او په ما کې څه فرق نه و نو ما دا ارمان و چې د نواب علي ژوند زه بدل کم بدل به شي که نه انشاءالله ولنه او مینه دې کړې نواب علي که نه مینه مې الله او رسول سره کړې ده او مونږ سره کوم سړی مور او پلار قبر ته نه ځي نو هغه په دې دنیا هم خواري په هغه دنیا هم خواري بابا او بیبي دواړه مړي دي دواړه مړه دي زما یو خوړکۍ معذوره ده بله خور زما بلډ کینسر بیمار یو ورور زما مینټل ډسټرب دی او یو ورور مې د کباړو کار کوي هغه هم اوس په نشو روغتې دی کله ځي او کله نه ځي کله 2 شپې راشي کله نه راځي او بل ورور مې کینټین کې کار کوي هغه هم دا تا ته ښه پته سکولونه اوس چوټۍ نه دي یو میاشت اوس کور کې دی پارک دی اخري څه ارمان وي چې د کتونکو سره شریک اخري ارمان زما دا دی زما چې ته ما خلک په ښه دغه ګوري انشاءالله ماله به ښه کمنټس راکوي ماله به ښه لایک به هم راکوي ماله به ښه شیرینګ راکوي او ماله به سپورټ دین او اسلام کې څوک کوئی زه دا لیږم 4 میاشتو له څوک کوئی زه دا کال له لیږم نو بالکل زه وله انکار نه کوم په سوشل میډیا دا زما چیلنج دی څوک کوئی زه نواب بدلوم زه غریب یم ما څه دونه وس نه کېږي څوک کوئی زه دا بدلوم کال له لیږم 2 کال له لیږم بالکل زه انکار نه بالکل بدلیږي ښه انشاءالله چې کله په تبلیغ کې تلې د خیره سه هغه ویډیو به ما ته رالیږي زه به بیا دې پوښتنو ته یم چې د نواب ژوند بدل شو که نه بالکل سر دا زما بالکل تاسو وعده ده انشاءالله الله جل شانه دې د روژې دغه مبارکه میاشت زموږ دا راتله د ایمان په تله کې واچي الله دې وکړي چې زموږ دا راتله د نواب علي ژوند بدل کړي الله دې وکړي چې د کوم شوق او په کومه طریقه د دنیا ته شو شوی نو الله دې وکړي چې د نن نه بعد هغه طریقه باندې نواب علي را نشي مخې ته الله دې وکړي چې دا مونږ وګورو چې د سره تبلیغ بشتره په غاړه وي او نواب علي وایي چې نوید بھائی زه لاړم په تبلیغ کې ویډیو د نواب علي د زړه دپاره او هغه سوشل ورکرانو ته یې وښایې چې تا په کومه طریقه باندې نواب علي راوستی او ټیک ته تا ته به 4-5 لاک ویورز میلاو شوي نن نواب علي په میلیونو کې روان دی په کومه طریقه په ښه طریقه چېرته مې الله مخاد آباد او خوشحاله ساته د لوی الله په امان